د دوبۍ ویزې چې دی هغه کولاو شي د 15 کالو ویزه چې دا هغه تاسو وسوم لګولای شئ. نن سبا په فیسبوک باندې دا قسم پوسټونه چې دی دا چلیږي، خو د دوبۍ ویزې چې دی هغه کولاو شي دی او د 15 کالو ویزه چې دا دام کولاو شي، خو په هغې کې څه شرطونه دي. بل لا چې دا ویزې د هر یو کس د پاره نه دی کولاو. کم کسان چې مزدورۍ لځي نو د هغې کسان د پاره دا ویزې نه دی کولاو، خو ځینې کسان به دا سوچ هم کوي چې د هغو لپاره نه دی کولاو. موږ به وایو چې موږ په دغې ویزه باندې ځو، لاړ به شو، هلته کې به کارونه کوو، نو تاسو بیا هم نشئ تللی، ځکه چې په هغې کې څه شرطونه دي. که هغه شرطونه تاسو نه فالو کړي نو تاسو نشئ تللی، ځکه زیاتره داسې کسان دي چې هغه په ویزټ باندې هلته کې تلل او هلته کې به یې کارونه کول. نو دغه شانتې اوس دا ویزې چې کولاو کړي دي نو په دې باندې تاسو داسې نشئ تللی لکه څنګه چې په ویزټ ویزه لاړئ او هلته به یې کارونه کول او بیا به یې ویزه چینج کړه، یا به لاړئ هغه 3 میاشتې کار به یې وکړو واپسې به رالی. نو په دې باندې هر یو کس چې دی دا نشي تللی، ځکه چې په دې کې شرطونه چې دي دا یې ښودي دي. شرطونه دا دي چې په دې کې به هغه کسان ځي چې کم کاروباري کسان لکه بزنس کوي، نو هغه کسان چې دی هغه دوبۍ ته تللی شي، ځکه چې په دې کې به تاسو خپل د بینک سټیټمنټ چې دی هغه به ښایي، لکه ستاسو په بینک کې چې کمې روپۍ پرتې دي، تاسو کمې روپۍ چلولې راچلولې نه هغه به پکې ښایي. نو چې یو غریب کس ته مزدورۍ لځي نو د هغه خو د بینک اکاونټ نه وي، بل لا که د هغه په بینک کې روپۍ نو دومره روپۍ به پکې نه وي، ځکه چې هغه هلته کې $15,000 غواړي چې هغه د 10 نه واله د 15 لک روپو پورې جوړېږي. د دې په منځ کې د دې نه روپۍ جوړېږي چې دا پکې کوم شپږ میاشتې چې دی دا پکې چلېدلي او دا پکې پرتي شپږو میاشتو نه، دا نه چې ته پکې پارټ ټایم کوې او ته وایې چې نه دا زما کار چې دی دا وشو. شپږ میاشتې چې دی دغه به کوم شرط ته چې دغه پکې شي. بل لا د دې ویزه چې دی دا به تاسو ته په 38,500 درهم باندې چې دی دا به میلاوېږي. دا 3,000 چې دي دا به ستاسو نه دغه شانتې ږدي او په دې باقي باندې به ویزې لکه دا به تاسو ته بیا نه واپس کېږي او دا نور چې دي دا به واپس کېږي. نو په هغې کې دغه شرطونه دي چې هغه شرطونه تاسو فالو کوئ نو د هغې نه وروسته چې دی دا تاسو تللی شئ. خو د مزدورۍ په ویزه نه شئ تللی، د کاروبار په ویزه باندې چې دی په هغې باندې به ځئ، د فیملۍ بل لا چې په دغې ویزه باندې تاسو تللی راتللی شئ. د 15 کالو ویزې ازادي شوي دي، خو د هغې کسان دپاره ازادي شوي، د عام کس دپاره نه دي، د مزدورکار کس دپاره چې دی دغه ویزې نه دي ازادي شوي. په فیسبوک باندې چې کم پوسټونه چلیږي پوسټونه صحیح دي، خو ځینې کسانو هغه شرطونه چې دی دې ته نه دي کتلی. دغه شرط ټول نه غټ شرط خو پکې دا دی چې $15,000 چې دي دا ستا په اکاونټ کې د شپږو میاشتو نه پرته نو دا د غریب سړي سره نه وي، دا چې دی دا به کاروباري کس سره او هغه به کاروبار کوي. نو د هغې نه وروسته چې دی دا کس تللی شي، لکه څنګه چې موږ یورپ ملکونو ته ځو او د هغې لپاره د بینک سټیټمنټ پکار وي، دغه شان د نورو ملکونو ته ځو د هغې لپاره پکار وي. نو دغه شانتې به اوس تاسو نه د دوبۍ لپاره چې دی دا به هم غواړئ او تاسو به دغه روپۍ چې دي دا به شو کوئ. نو د هغې نه وروسته بیا تاسو دغې ملک ته چې دی دا تللی شئ او دی د څه د وجې نه راغسي. د دې نه مخکې موږ په دې باندې ویډیو کړي چې زموږ پښتانه او دا نور زموږ پاکستانیان چې دي دی هلته کې خیراتونه غواړي، د نشې کارونه کوي، قسمه قسم غلط کارونه کوي هلته کې. نو د هغې د وجې نه چې دی د دغې ملکونو ویزې په پاکستان باندې چې دی بندې شوي دي. هغه اوس دا کوشش کوي چې کاروباري خلک چې دی دغه راشي، خو چې دا قسمه خلک چې دی دا زموږ ملک ته رادننه نه شي، زموږ ملک د دې د لاسه بدنام نه شي. نو د دې د وجې نه دغه پابندیانې لګېدلې دي. نو اوس د 15 کالو ازاده کړې ده، خو دا د بزنسمین دپاره چې دی د هغو لپاره ازادي شوي دي، د عام کس دپاره دغه ویزې نه دي ازادي.